An Afghan expert has said that the 20 years of U.S. presence in Afghanistan, in the name of democracy, had only brought instability and violence to the war-torn country. Najibullah Jami, professor from Kabul University, said in a recent interview with Xinhua that the U.S. presence in the Asian country was only for its own interests. امریکا نه یوازې په افغانستان کې یا افغانانو ته ښه څه ورنکړو د ژوند په توګه باندې یا د اصلاحات په توګه باندې یا هغه ادعا چې دوی کوي چې په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې د نظام جوړونې په برخه کې د ملت جوړونې په برخه کې په افغانستان کې د یو ریفورم برخه کې کار کړی بلکې دوی د دوی شتون په تیر شل کال کې بدبختانه افغاني ټولنه هغه ډول چې پخوا جوړه ولا هغه ډول چې ثبات پکې وو هغه ډول چې د افغانانو ترمنځ اعتماد ولو هغه اعتماد باور او هغه تقوا حتی له افغان ټولنې څخه دوی اغلا کړل د انقلابونو لیږدول د بې ثباتیو لیږدول د دیموکراسۍ په نام باندې هلته د حکومتونو چپه کول ده په دې ډول باندې سیمې ته بې ثباتي رسول ده هلته یې د ملتونه وژلي دي محکوم کړي دي تېر شل کاله کې پرله پسې بمبارۍ وکړې هوایي چافي یې وهلې دلته یې سلګونه زندانونه درلودو دا ټول د دې سبب شو چې د افغانانو په ذهنیت کې امریکا دوی یو اشغالګرانه یو بلواکه یو پردی یو داسې امپریالیستي جوړښت او طرف یاستو چې یوازې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره حضور درلود د دې ترڅنګ امریکا په نړیوال نظم ته بې ثباتي رسول